ټولو نه اول تاسو وګورئ په نسبت رسول باندې صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ټولو نه اول ستاسو مرتبه او شان سیدنا ابو بکر صدیق ته وګورئ رضی الله تعالی عنہ. تاسو هغه شان ته وګورئ څومره دی، هغه مرتبه ته وګورئ څومره دی، دا هغه مقام ته وګورئ څومره دی. دا یاد لري سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چې وز د محبوب علیہ السلام نه بعد پټول امت کی بہتر دی په اجماع علماء باندې. حالان کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چې کله په حالت د کفر کیو ایمان یې نو راوړی، حضور مبارک سره نسبت نو پیدا، دا یو عام انسانو هیڅ چانه پیژاند، هیڅ فضیلت یا نو، هیڅ مقام یا نو، هیڅ مرتبه یا نو، هیڅ پہچان یا نو. خو چراغی حضور مبارک تکې ناست، حضور مبارک په قدمونو کې کېناست، حضور مبارک باندې ایمان راوړ، نسبت یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره پیدا شو، صحابی رسول چې کله تر نه جوړ شو، دا هغه نسبت ته چې حضور مبارک سره کله پیدا شي او په صحیح طریقه باندې پیدا شي، بیا انسان ابو بکر صدیق هم جوړي رضی الله تعالی عنہ. نو چې کله نسبت راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سو فرمایل اول عام سړایو خلقو نه پیژاند، مقام یې نو، فضیلت یې نو، ثواب یې نو، اڅ نوم او نشان یې نو. چې حضور مبارک سره نسبت راغی نبی علیہ السلام سو فرمایل، نبی علیہ السلام او فرمایل چې کچرت د ټول اهل ایمان او اسلام ایمانونه اگر جمع شي او د تلی په یو طرف کې واچول شي او ایمان د ابو بکر صدیق مبارک د تلی په بل طرف کې واچول شي، ایمان د ابو بکر صدیق به د ټول دنیا ایمان ندرون شي. دغه ایمان تا او دغه ذات د ابو بکر صدیق ته چې څومره پاور ملاو دی چې حضور مبارک فرمایلی دی لرجح ایمان ابي بکر، دغه ټول انسانیت ایمانونو نبا ایمان د ابو بکر صدیق مبارک زیات وزن والا شي. علماء فرمای صرف او صرف وجه دادا چې ابو بکر صدیق مبارک نسبت مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نور یو کمالم نو، اس خبره پکې نه ونو، نسبت مصطفی علیہ السلام سره. عمر فاروق لراشا رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک 27 سال 26 سال په حالت د کفر کیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره هیڅ نسبت نو، تعلق اور سره نو، نه نامو نه نشانو نه عزتو نه ثوابو نه مقامو او نه چا دا ویلی چې کوم لار باندې چې عمر لاړ شنو باغې لار باندې شیطان نزي، دا چا ویلی دای چام نه ویلی، چا یا نوم نه اخیشتای. خوشپگیش کالا پس چراغی پیغمبر علیہ السلام په دربار رسالت کې ودرېدا، حضور مبارک صحابی ورته فرمایي څه شي پاره راغلی، ورته تاسو په محبوب علیہ السلام باندې ایمان راوړم. او چې کله حضور علیہ الصلوۃ والسلام لراغی کد چا په ایمان باندې نبی علیہ السلام نعره والی نعره تکبیر، نو په ایمان د عمر فاروق باندې نبی علیہ السلام نعره والی دا نعره تکبیر نبی علیہ السلام ویلی الله اکبر. چې عمر فاروق ایمان راوړ، چې کله راوړ نبی علیہ السلام سره چې نسبت نو په خپل باندې تذکرہ کا پینځه او خان براله خطاب پلار راکړه عمر فاروق یې سو خان پینځه او خان دا براله پلار راکړه چې لاړ شوید سره وا غره په لمن کې وګرځوا کورته ماډه راوالا عمر فاروق یې چې ولا ما نه بدا نه کیدا چې ما پینځه او خان ماډه کړی وې، زناورو حیواناتو او پینځه
کور ته به ما وږي راوسته وی چې والد صاحب به چې کله رالم او کور ته به ما د 15 اوښان وږي راوسته وی چې والد صاحب به ووالمه خبرې به راته وکړې چې دومره بېکاره انسان چې 15 اوښان نشي سرولی د مبارک فرمایي 15 اوښان ما نشو سرولی په خپله باندې اعلان کې چې والله کله مې حضور مبارک سره نسبت راغی او پیغمبر علیه السلام دربارې رسالت ته حاضر شو او حضور مبارک باندې ایمان راوړ صحابي رسول ترې نه جوړ شو یاد لرئ دومره کمال د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نسبت کې دی چې د هغې نه وروستو 22 لاک مربع میل باندې داسې حکمرانی کړې ده چې په تاریخ د اسلام کې د عمر فاروق په شان ته حکمرانی بیا نشته شته دی په تاریخ د اسلام کې نشته په 22 لاک مربع میل باندې د انصاف داسې جنډې لګولې وي او داسې جنډې یې ګاډ کړې چې چا نه 15 اوښان نه سنبالېده دا خو مغه عمر فاروق 15 اوښان یې نشو سنبالولی خو چې حضور مبارک در مصطفی علیه السلام لراغې او نسبت پیدا شو په 22 لاک مربع میل باندې بے مثله او بے مثاله حکمرانی کړې ده په تاریخ د اسلام کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حکمرانی مثال نه ملاوي مصطفی علیہ السلام نسبت داسې کا ذکر ورته نسبت نه رستو ورته نبی علیہ السلام فرمایلی مخکې دا فضیلت نو عمر فاروق رضی الله عنه والله چې په کومه لار باندې یو ځل تیر شي کنه په عمر شیطان په اغلار باندې نشي تیرېدی بیا دومره رعب دومره دبدبه دومره شان دومره عظمت چې هر یو انسان چې دی پیغمبر علیہ السلام په صحابو کې عظمت والا خو کڅوک مراد رسول دی مراد رسول هغه سیدنا عمر فاروق دی رضی الله عنه نسبت کې دومره کمال دی عثمان ابن عفان لراشا عام سړایو د عفان بچایو اچا نه پیژندلای پیسې ور سره مخکې وي مالدارو صاحب ثروتو په مکه مکرمه کې والله د عثمان مبارک چا نوم نوزدا چاته پته نه و چې دا عثمان زوی د عفان دی یا خو ذنورین هغه خرستو خبرې دی بیا یا خو د سخاوت غر هغه خرستو خبرې دی بیا یا د حیا لوی پیکر چې د اسمان فرشتي تر حیا کا دا خرستو خبرې دی بیا خو چې کله سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسلمان کا هغه په تبلیغ باندې د مبارک ایمان راوړی دی خواري یې پوکړه محنت یې پوکړه در مصطفی علیہ السلام لرا وسته عثمان ابن عفان مبارک فرمائی ما ایمان راوړ په نبی علیہ السلام مبارک باندې عثمان ابن عفان نسبت پیدا شو پیغمبر علیہ السلام سره صحابی رسول شو کله چې نسبت پیدا شو رب لا یزال دومره شان ورکا دومره کمال یا ورکا چې نبی علیہ السلام د یو صحابی په باره کې داسې نه فرمایلی که فرمایلی وی صرف عثمان ابن عفان په باره کې فرمایلی چې دا هغه صحابی دی چې دنیا په مال باندې 2 کرته جنت اخیسته دی که په صحابو کې څوک صحابي او دنیا په مال باندې 2 کرته جنت اخیسته پیغمبر علیہ السلام دا بشارت چاله ور کړی دی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ لور که څوک په صحابو کې ذنورین دی عثمان ابن عفان دی رضی الله عنہ که پچا بابت کې رسول الله دا سی ویلی یو بچی یو لور کړه وفات شو حضور مبارک رقیہ بل بچی ورکڑ کلثوم وفات شوا چا په بابت کې کا رسول الله مبارک داسې فرمایلی کزمات سلویخت بچیم وی کنا ما با پیدر پی عثمان ابن عفان لور کول رضی اللہ تعالی دا فضیلتنا دا عظمتنا و بیا پاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایي چې عثمان ابن عفان دا هغه صحابي دی چې دومره حیا پیکر دی دومره حیا والا دی چې په اسمان کې فرشتي د مبارک نه حیا کوي
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम په صحابو کې ټول نزیات حیا عثمان ابن عفان نکړه رضی الله عنه او فرمایل به چې چانه چې د اسمان فرشته حیا کا اغه نه ز حیا و نکړم د سخاوت غر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اسلام د پاره کله اعلان کړی دی ټول نزیات بڑھ کر چڑھ کر حصہ مال په لحاظ باندې چې چا اخیشته دا سیدنا عثمان ابن عفان اخیشته رضی الله عنه دا ټول کمالات تاسو نه پوښتنه کړم دا خلک یې کنا فلان سره مکه نه څه فائدہ ورته ملاوي شي هغه سره نسبت پیدا کړ څه فائدہ ورته ملاوي شي دیو ته وایا چې کپ نسبت فائدہ باندې ځان په حقي چې نسبت فائدہ څومره ده ابو بکر صدیق ته وګوره پته ورته ولګي عمر فاروق ته وګوره پته ورته ولګي عثمان ابن عفان ته وګوره پته ورته ولګي او په اخر کې صاحبانو حیدر کرار سیدنا مشکل کشا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چې هغه مبارک خدا سے شخصیت دی چې مبارک فرمایي چې ما په خپل عمر کې د غیر الله عبادت یو لحظه نه دی کړی یو لحظه نه دی کړی هغه مبارک ډیر معصوم معصومتوب کې علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ داسې چانه پیژاند څنګه چې په اخر کې کله چې راغټ شو حضور مبارک باندې ایمان معصومتوب کې راوړی دی نبی علیہ السلام لبراته حضور مبارک سره بکې ناسته پیغمبر علیہ السلام سره بیمین محبت اظہار کا دو وفا پہ کر دی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دغه نسبت مصطفی علیہ السلام نا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره نسبت راغی پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړ حضور مبارک د نسبت وجنا رب لا یزال دمر کمال ورکولا چې پیغمبر علیہ السلام په صحابو کې ودرګي او فرمایي چې اے صحابو یاد لرئ دوه خبرې ارته کړم هغه انسان چې ذکر یا عبادت دی او هغه انسان چې فقط مخته یو ګوره مخته کتنه یا عبادت تا اے صحابو زما په صحابو کې هغه شخصیت سیدنا علی کرم الله وجهه مبارک چې د کوم نسبت ته وجه نه چې مصطفی علیہ السلام سره یو د چا ذکر هم څه ګرځي عبادت ګرځي او بل صاحبانو د مومن او د منافق د معیار د پاره یو کسوټی دا څوک امام ترمذی فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکو فرمایل چې کته مومن انسان او منافق انسان معلومی چې دا کامل ایمان والا دی او کدا منافق انسان دی نبی علیہ السلام فرمای داغه پوڑان دی ذکر علی وکړه رضی الله تعالی عنہ کمخیا حشاش بشاش شو مخیا خوشاله شو تندای روانه شاو پوښه دا اهل ایمان دی او که په مخ باندې یا بد اثرات ښکار شو پیغمبر علیہ السلام په حدیث کې فرمایي دا انسان منافق دی دا عزتونه چاو لور کړ دا کمالونه چاو لور کړ دا د ایمان د پاره د مسلمان منافق د پاره چې معیار وګرځیدا چې ذکر یا عبادت وګرځیدا النظر الى الوجه او نظر یا مخ مبارک ته عبادت وګرځیدا دغه ټول شان او فضیلت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک تا صرف او صرف نسبت د حضرت رسول الله مبارک نه ملو شوی کوڅو چا سره نسبت پیدا کوي نیکانو صالحانو سره او نسبت په مطلب باندې نه پويږي صحابه کرام ته وګوري کوڅو کوي چې هغه خو امام الانبیاء او نبی علیہ السلام نو موږ ورته وایو چې په دغه زمانہ کې چې کوم علما با عمل دي با عمل دا موږ هم یو بار بار او اولیاء الله حق دي اغم په حق باندې نبی علیہ السلام وارثان دي چې کوم خیر او برکت اغوی سره دی اغه نه څه جز څه حصہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه دویلم خدای پاک ور کړی دا کوم کمال چې د رسول الله په نسبت کې دی اغه څه نه څه حصہ د دوی مبارکانو په نسبت کې مدا چا چې خپل ځان نسبت ور سره پیدا ک په دنیا کې سرخرو په آخرت کې بم سرخرو ان شاء الله تعالی